بس په نظر السلام راوړي. علیکم جی. السلام علیکم جی. انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه فتحقیق سره لېږلی مونږ موسی علیه السلام په خپلو احکاماتو سره فرعون او د هغه سردارانو ته فقال پس ویل ورته موسی علیه السلام انی رسول رب العالمین بېشکه زه استازی ما پیغمبر ما د طرفه د رب د تمامو مخلوقاتو نه فلما جاءهم بآیاتنا پس هر کله چې هغه ته خپل ثبوتونه پیش کړو اذا هم منها یضحکون نو فرعون په هغې پورې خندني وکړو وما نريهم من آیات الا هي اکبر من اختها او نوې پیش کړي موږ هغه ته هغه خپلې معجزات خو یو به د بل نه غټه وه واخذناهم بالعذاب پس ګیر کا هغه موږ په عذاب سره لعلهم يرجعون که عقل یې راغی وقالوا ویل فرعون یا ایها الساحر ای جادوګرانو ادع لنا ربک بما عندك وقال ویل فرعون یا ایها الساحر اے ساحره یعنی اے ماهره اے ډیر زیات استاد موسی علیہ السلام ادع لنا وغواړه زموږ دپاره ربک د رب خپلنا بما عهد عندك هغه چې تا سره یې واده کړې ده چې دعا به قبلو اننا لمحتدون دیڼې به موږ لار ومومو فلما کشفنا عنهم العذاب هر کله به چې موسی علیه السلام په دعا ته عذاب لرې شو اذا هم ینکسون هغوی به خپله واده ماته کړه ونادا فرعون فی قومه اعلان کو فرعون په خپل قوم کې قال وی ویل یا قوم ای زما قوم الیس لی ملک مصر ولې زه د مصر بادشاه نه یم وهذه الانهار تجری من تحتی او دا ټول نظام زما په حکم نه چلیږي افلا تبصرون لږ غونته خو فکر او غور وکې ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ای زه غوره نه یم د هغه کس نه چې په عزت کې ما سره برابر نه دی ولا یکاد یبین ژبه یې فصیحه نه ده فلولا القی علیه اسورة من ذهب کچرې دې پیغمبري د سرو بنګړي یې ولې نشته او جاء معه الملائکة مقترنین یا د سره فرشتې ولې په ګاډ کې نشته فاستخف قومه فاطاعوه پس قوم دا خبره سپکه محسوسه کړه او د فرعون تابعداري یې وکړه انهم كانوا قوما فاسقین بېشکه د فرعون دا قوم یو ګنهګار قوم فلما آسفونا پس هر کله چې هغوی خپل کمکلتوب ښکاره کو انتقمنا منهم موږ ترې نه بدل واغستو فاغرقناهم اجمعین ټول مو غرق کړو فجعلناهم سلفا پس ګرځولي کیسې ومثلا مثالونه للآخرین د رستنو خلکو دپاره موږ په سوره زخرف کې ویلو چې سوره زخرف د الله پاک د طرف نه پیغمبر علیهم السلام ته په هغه صورتونو کې یو صورت دی چې په دې کې الله پاک د واقعاتو په ذریعه باندې د پیغمبر علیهم السلام جذبه طاقت او قوت سیوا کړی دی تفسیر حقانی هغه لیکي چې کله الله پاک واقعه بیانوي نو په واقعه کې د سامع دپاره درې خبرې چې څوک یې اوري یو د هغه وخت چې کوم پیغمبري نو د هغه پیغمبر دپاره پکې حوصله افزایي چې که ستا دا قوم ستا خلاف کوي ستا خبره نه مني تا ته دروغجن وي ساحر وي یا درته بل څه وي نو مخکنو انبیاو سره هم داسې شوي نو ته حوصله خرابوه مه چې هغوی کله خبره ونه منله نو موږ ورسره څه چل وکړو اکه چل به ده سره م کوو نو د پیغمبر دپاره پکې حوصله افزایي چې کوم خلک یې هغه وخت کې لولئ د هغوی دپاره پکې عبرت وي چې هغه قوم پې عمل ونه کړو نو د هغوی سال شو نو که تاسو پې عمل ونه کړو نو ګورې تاسو خپل انجام ته وګورئ
او بل ورته نصیحتي چې ویې منې که ومنو د الله حکم دی الله به دله د دې بدلې درکړي. نو دلته کې د فرعون په واقعه کې چې کله په دې سورې زهرب کې مونږ د مخکې چې کوم دی د عیسی علیه السلام بیا د ابراهیم علیه السلام د شعیب علیه السلام مختلف د شپږو انبیاو واقعات پکې مونږ ذکر کړو. اوس پکې راغی د فرعون. نو الله پاک پیغمبر علیهم السلام ته دا خبره واضحه کوي چې ګوره مشرکین مکه چې کوم دی دا هغه خلک دي چې دوی ستا مخالفت کوي، خو د دې مخالفت د موسی علیه السلام د فرعون مخالفت ته نه دی رسېدلی. اخو د خدای دعوه کړې وه، اخو ځان ته خدای وي. هغه څه وی چې کله موسی علیهم السلام راغی او موسی علیه السلام هغه له دعوت ورکړه، ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا الی فرعون وملئه. کله چې موسی علیهم السلام موږ راولېږو فرعون او د هغه سردارانو ته چې حامان او داسې نور کسانو، فقال نو موسی علیه السلام ورته وی انی رسول رب العالمین، زه پیغمبر ما د رب د تمام عالمونو. مونږ دا خبره پیژندلې وه، رسول او نبی مونږ پیژندلی و، او بیا خاص کر د ختم نبوت په ورځو کې ډېر زیات پیژندلی و چې رسول چې کوم دی هغه ته نوې وحی راځي، نوې قانون ورته راځي، نوې دستور ورته راځي، او نبی هغه د هغه خلیفه. نو رسول نبی کیدی شي خو نبی رسول نشي کېدی. نو موسی علیه السلام رسول و ځکه چې هغه ته خپل کتاب راغلی او هارون علیه السلام نبی و، هغه کتاب نه و راغلی، هغه د هغه دستور مخکې بوته. په دې وجه باندې په دې کې مونږ دا خبره کړې وه چې زمونږ د قادیانانو سره مسله په نبی کې ده، په رسول کې نشته. په دې وجه باندې زمونږ مسله په خاتم النبیین ده، په خاتم الرسول نه ده، په خاتم المرسلین نه ده. هغوی مونږ سره خاتم الرسول مني، خاتم المرسلین مني. وایي مونږ منو محمد علیه السلام خاتم المرسلین دی، خاتم الرسول دی، خو خاتم النبیین نه دی. ولی هغوی وایي نبی هغه دی چې هغه هدایت مخکې بوځي، او دا هدایت به تر قیامت تر ورځې پورې خلک مخکې بوځي. نو په دې وجه غلام محمد قادیاني چې دی هغه نبی دی، رسول نه دی. هغوی سره زمونږ په دې کې جګړه ده چې نه مونږ یې نبی نه منو، مونږ یې انسان نه منو، نو مونږ هغه ته خر وایو، تاسو یې مونږ ته نبی یادوئ. او هغوی څه وایي؟ هغوی وایي مونږ یې دا نه وایو چې دا رسول دی، د باندې وحی راغلی ده، نه، دیم د محمد علیه السلام هغه وحی مخکې بوځي. مونږ ورته وایو که چېرې داسې کول نو الله پاک به دلته کې نه وي چې وا خاتم النبیین، دی د انبیاو خاتم هم ده، یوازې د مرسلینو خاتمه نه ده. پیغمبر علیهم السلام باندې انبیا هم ختم شوي. نو الله پاک دلته کې وایي پیغمبر علیهم السلام هغه ورته وایي انی رسول رب العالمین، د الله د طرف نه استازی راغلیم. فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون. نو چې کله احکامات یې ورته خپل پیش کړو، معجزه یې پیش کړه، یا د بیضای پیش کړه، لاس یې پیش کړو، سینه باندې لاس کېښودو، نو هغه ورپورې خندنې وکړو. د خندنې نه مقصد دلته کې څه دی؟ د دې مثال داسې دی چې الله پاک وایي کله بل تکذبون بالدین، دا خلک قیامت نه مني. کم یې نه مني؟ مسلمانان خو ټول قیامت مني، د قیامت دپاره تیاری نه کوي. نو چې یو سړی د یو کار دپاره تیاری نه کوي، مقصد دا دی هغه ته انکاري دی، هغه د زړه نه نه تسلیم کړی. که د زړه نه تسلیم کړی تیاری به یې ولی کړی. نو په دې وجه الله پاک تیاری نه کول، هغه نه منلو ته وایي. نو دلته کې هغه ورپورې خندنې څنګه وکړو؟ هغه د هغې په بدل کې نورې معجزې وغوښتې. نه بهایي زه دا نه منم، دا خو زه هم کولی شم، دا خو زما ساحران هم کولی شي، په دې باندې زما یقین نشته. دا هغه خندني باندې حساب شو. او دا خبره امام رازي صاحب تفسیر کبیر کې کړې ده. وما نريهم من آیات الا هي اکبر من اختها. موږ د کوم ځای نه دا معلوم کړو چې معجزې وغوښتې؟ الله وایي موږ ورته ونښولې معجزې، خو یو د بل د پاسه من اختها، د هغه مخکنۍ خور نه مو ورته زیاتې وښولې. یعنې چې کومه معجزه به راتله د هغې به توړ نه و، هغه ناشنا ناشنا وه. الله پاک وایي لیکن د هغه په قسمت کې هدایت نه و. نو اخذناهم بالعذاب، مونږ ګیر کو په عذاب سره. په کوم عذاب سره؟ په دایمي عذاب سره نه، په غټ عذاب سره نه، په امتحاناتو سره. الله پاک وایي او آیات مفصلات، په هغه نهو معجزو مسلسلو سره چې هغه چیندخانو، روږې وې، سپږې وې، وینې وې، چې هغه مسلسل په دې روانې وې، او یو هفته به وې. د هفته پس الله پاک وایي لعلهم یرجعون، چې دوی راوګرځي. چې هفته به وشوه د عذاب، نو وقالو دی به وایي یا ایها الساحر. د ساحر که ښکلې معنی چې کومه دا بیان القرآن کې شوې ده، اشرف علي تانوي صاحب کوي، هغه وایي ساحر به هغې عالم ته وي. د ساحر نه مقصد دلته جادوګر نه دی،
د هغې په عبرانۍ ژبه کې به ساحر ماهر ته وي او استاذ ته به وي لوی عالم ته به وي نه به موسی علیه السلام ته وي یا ایها الساحرو ای ماهره ای لوی عالمه ای لوی سړیه ادع لنا ربک بما عهد عندک اوس د الله نه سوال وکړه چې تا سره یې واده کړی دی چې ستا سوال به قبلوي نو زموږ نه دا عذاب لرې کا اننا لمهتدون کېدای چې موږ هدایت ومومو نو عذاب به ترې 40 دن هغه لرې و هفته به پې عذاب و مسلسل لکه د روږو عذاب به 40 دن به نه و د سپږو عذاب به 40 دن به نه و د وینو عذاب به 40 دن به بیا نه و دا چې موږ ختم وکړو اکثر موږ خو قرآن نن سبا د عمل دپاره نه د ختم او د قسم دپاره ساتلی دی نو چې موږ ختم وکړو چا پسې قهري ختم وکړو نو موږ وایي 40 دن ورته وګوره او لکه چله ولګوه نو دا په څه کې راغلي دي دا به چې کوم دی نو په هغې کې وقفه کېده نو په دې وجه دا ټکې چې کوم دی لکه څنګه چې 313 هغه چې کوم دی نو موږ د ځان دپاره یو ډېر زیات معزز لفظ وګرځو یو عدد مو وګرځو موږ وایي بای 313 پېرې دا وظیفه وکړه نو دا 40 دن چې موږ کوو چې حلم چې موږ کوو دا موږ د دې نه کوو چې 40 دنه پورې به بیا هغې ته مهلت و نو که په 40 دن کې به هغې سم نه شو نو 40 دن پس به بیا عذاب راغی الله پاک وایي هغې به د موسی علیه السلام نه تپوس وکړو چې الله خو تا سره واده کړی دی که نه موسی علیه السلام به بس دې سوال وکړه ایمان راوړو فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ینکسون چې عذاب به موږ لرې کړي به وي الله پاک بیا د موسی علیه السلام نه مني بس کیسه به تېره شوه تېر په هیر الله وایي واده به ماته کړه ونادى فرعون في قومه الله پاک وایي کله چې د یو انسان نه یو دو خطا شي رو ګودر ته خطا شي نو هغه بیا څه کوي بیا خلکو له دوکه ورکوي هغه بیا موږ چې سیاست ترې جوړ کړی دی حالانکې دا سیاست چې دی سیاست رښتیا ورته وایي عقل ته وایي طریقې ته وایي موږ دروغو ته سیاست وایو نو موږ ډیپلومیټ منافق ته وایو حالانکې ډیپلومیټ چې کوم دی نو هغې د هغې خپله معنه داره هغه ویلي شي خیرخوا ته چې هغه به د سړي خیرخواهي کوي او په سمه لار باندې را روانوي نو الله پاک وایي فرعون څه وکړو خلکو سره سیاست وکړو ورته یې ووایي یا قوم ای زما قوم الیس لی ملک مصر زه د مصر بادشاه نه یم او د بادشاهۍ نښه مې څه ده هذه الانهار تجري من تحتي نهري نظام دا فرعون خور کړو د هغه نه مخکې نهري نظام نه و دا لختي وباسل او دا ټول په پټي باندې ګرځول دا زما په کنټرول کې نه دي او دا ورته چا ویلي دا ورته حامان ویلي او په دې کې موږ یو خبره کړې وه چې کله الله پاک یو بادشاه ته چې هغه رحم دلي او په هغه باندې رحم کوي هغه له وزیر هوښیار ورکړي او چې کله په کم باندې قهر کوي وزیر وله ناکاره ورکړي نو فرعون له وزیر ناکاره ورکړو چې حامان و هغه به ته وایي خدای نور څنګه اوبه تا په ځمکه کې ګرځولي د خلکو ضرورتونه ته پوره کې لنګر ته ورکړه خو بس ته خدای که نه خدای هم رزق ورکړي ته هم ورکړې ځان یې ترېنه روک کو الله پاک وایي هغه ورته وایي دا هر څه زه نه کوم افلا تبصرون تاسو دومره نه پوهېږئ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ای زه غوره نه یم د هغه سړي نه چې هغه زما نه په عزت کې کم دی عام سړی دی زه بادشاه یم او عزت کې ورته کم ولې ووایي وایي دا زما زوی دی ځکه چې موسی علیه السلام خو تر 21 کالو پورې د فرعون په کور کې لوی شوی و که نه نو زوی که هر څومره لوی سړی شي مور پلار ته مکه ماشوم که هغه ډېر لوی که هغه لا ډوب شي مور پلار به ورته اکه نوملي دل بدل نوم به ورته لي او اکه خبرې اترې به ورته کوي نو په دې وجه هغه دا خبره وکړه دا سپکاوي خبره نه وه هغه وایي زما نه په عزت کې کم دی ولې مې پرورش کړی دی دی خو ما لوی کړی دی زه پلار یم دا مې زوی دی دې ما د شهزاده په طور لوی کړی دی ولا یکاد یوبین ژبه هم نه غړي ژبه یې تته ده پسې خبره هم نشي کولی په خپله باندې وایي چې ما سره هارون علیه السلام ولیږه فلما القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین بل د بادشاهۍ نښه ورسره هم نشته پخوا به بادشاهانو بنګړي اچولي او قیصر روم چې کوم وایي د هغه 2 منه تاج و تاریخ را دي 2 منه تاج به یې په سر و د سرو د هغې ته به یې زنځیر اچولی و نو چې کله به هغه راغی که نه هغه زنځیر به بېګي راښکته کړ د هغه به پې د پاسه د سر د پاسه داسې هغې ودرولی و ځکه چې 2 منه به چا ټینګ و نو چې به پاسېده نه بیا دې واپس راښکه دا به د هغه د بادشاهۍ نښه وه نو فرعون ورته ووایي چې ګوره تاسو دلته ګورئ نه د سرو بنګړي یې نشته ورسره ګارډ نشته که دې وایي چې فرشتې ما سره راځي نو کوم دي موږ ته خو نه ښکاري فاستخف قومه فاطاعوه نو پس دا خبره سپکه وګڼله قوم د او اطاعت یې وکړو د فرعون سپکه یې څنګه وګڼله د موسی علیه السلام د طرف نه هغه ثبوتونه دلیلونه باندې د هغې یقین رانغی
نه هغوی ته هغه عذاب ښکاره نه شو. سپکې نه مقصد دا دی. نو د فرعون په لار روان شو. او بھائی بادشاه خو ته کار خو تا روان کړی دی. انهم کانوا قوما فاسقین. الله وی ولې ګنهګار. او ګنهګار څوک چې کوم یو سړی د اسلام د دین د احکاماتو خلاف لګی، شیطان یې ډېر زر دوکه کوي چې یو سړی چې کوم دی هغه مونځ له نه راځي او ته یې یو ورځ مونځ له راولي او په مونځ کې هغه ته یو معمولي غونډه کې مسله هم جوړه شوه، سبا هغه په مونځ باندې راوړي، په ځان یې نه راوړي چې دا زما نقصان دی او د مونځ نه پاتې شي. ولې شیطان ته اساني هسې هم په کږو سر کړي، په کږو باندې واړي. الله وایي هسې هم ګنهګارانو بس ووړېده ورته. فلما آسفونا، هر کله چې تېنه مونږه خفه شو. او دویمه خبره به وکړي کل معنی چې کوم دی دلته کې هغه ثناء الله قاضي ثناء الله فانی فتوی صاحب په تفسیر مساری کې کړی ده. فلما آسفونا، کله چې مونږه د هغې نه مایوسه شو، د هغې د هدایت نه مایوسه شو چې دا فرعونیان اوس نور هدایت نه علي، په دې کې ځای نشته دی، نو انتقمنا منهم، مونږه ترېنه انتقام واخیسته. الله وی حد مو پې تمام کو، عذاب ورته متوجه شو. فاعرقناهم اجمعین، ټول مو هلاک کړو. نو حضور که چېرې دا مشرکین یې مګر نه سمیږي، د دې به هم دکه علي. فجعلناهم سلفا، سلف ویل شي پخوانۍ کیسې ته. فجعلناهم ګرځول سلفا کیسې، خلک یې اوس کیسې کوي فرعون داسې و، حامان داسې و، او قارون داسې و، صرف کیسې پاتې شوې. ومثلا او مثالونه پاتې شو چې ګورې که داسې روانې دي وکړو نو مثلا للآخرین، مثالونه پاتې شو د آخرړو خلکو دپاره چې الله پاک به داسې هلاک کي او الله به ترېنه انتقام والي. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا موسی